د جنگ نارېدلی ګام چاهې هغه یو سایډ دی چاهې بل سایډ دی هر دواړه جنگ ته خوشحالیږو و دینه به مو روویو که نه د طریقې بیچی وي خو پټان به یې څه ورکې سیای وي که داسې دی زه چونکې وړوکی دی مونږ خپل دوه قومونه ویو مسوزی ویو څمکنی د په هغه وخت کې هم مونږ په منځ کې مونږ په نیکونو د وخت نه دومره جنګونه شوي دي چې مونږ د رمضان المبارک کې هم په یو بل باندې میزایل فایر کړي دي مونږ په یو بل باندې لیارې باندې کړي دي مونږ د یو بل جنازې نه دي پرېښي مونږ هر یو هغه کار چې هغه مونږ ته ښه لیدلی شي او غیرت لیدلی شي او تکړهتوب لیدلی شي نه څمکني په موسیقي باندې اسرا کړی دی نه موسیقي په څمکني باندې اسرا کړی دی د یو علاقې خلک د یو زبان خلک د یو مسلک خلک په هغه وخت کې هم همداره که مشرانو څه هغو مخکې وو څه هغو به ویلو چې یو قوم به په ډېرو ډولو سره د سره دا جنګ کول دا شهادت یا دی دا غیرت یا دی او دا د مونږ ضرورت هم دی او دینه بغیر حل نشته همداسې څمکني قوم به خپله طرف همدا خبره کوله او مشران به خپله همدا خبره کوله دا موسیقي سره دا جنګ کول دا د مونږ حق یا دی دا د مونږ غیرت هم دی دا مونږ شهادت هم دی او دینه بغیر مونږ سره بله لاره نشته یعنې هغه وخت کې هم یو داسې مونږ ته سوچ و فکر دوره وخت نه راجوړو چې مسلسل د جنګونو یوه سلسله خو چې مونږ راوکټه شولو مونږ لږ انتې پوه شولو زه د هغې علاقې ته لاړم نو بیا مو ته چې داسې نه ویل چې پټان راغلی دی عبدالخالق راغلی دی خلکو ته زه د سانو کلیدی شي نو مو قوم نه ما اخیستلی پلني قوم والا کاس دلته راغلی دی پلني قوم والا نو زه بیا څه کله راغلم مو ته خلکو ویل چې که ته څو زر وتلی شي په دې هغې علاقې کې د مور اتاک دی بل قوم والا داسې په دې وادیو نه داسې تېر شوی مونږ دا یایو چې هغه جنګونه چې د دواړو قومونو سیم همداره کام په یو بل باندې حالاتو هغه خبره د چې شوه د ځمکې وه نن هغه ځمکې مسله هغه دواړو قومونو کې حل شوې ده نن هغه خلک دي هغه لیار یا کولو دي هغه د یو بل سره رشتې یا روانې دي د یو بل سره خوراک یا روان دی د یو بل سره روزګار یا روان دی یو بل سره تاګ راتاګ د مخکې خبرو سره ذکر یا نشته دی هغه وجه ده چې هغه کې ماحول داسې و مونږ تنازع څه کله جو کیا پیښه شي مونږ پرې کښېنو مونږ خلک چې کوم دې ته انتظار نشي هغه ته یو داسې رنګ ورکوي یو داسې څادر پوچوي چې هغه کې عام خلکو کې رنګي متل چې موږ هلته د ځمکې لانجه و دی نه لا موږ سنځګري وبل هغه د خپل منځ کې لانجه د تندو و د قوم داسې به اهل تشي کې زمیني تنازع وي داسې به هر قوم کې هر کلي کې دا تنازع خو موږ اخ یو بل والې ورکو موږ اخ په یو بل باندې ونه چړې موږ هغه صحیح مذهب دی اخ ته په کور موږ برداشت ولو خو نه وایسه هلته څه مفاوت دي څه پراته دي موږ همیشه دپاره یو شي ته یو قومي رنګ ورکو خو قومي رنګ په نښې چې مذهبي رنګ وکړو ته مو ته دا موږ مذهب مو فقه مو ته صرف دا ښایي جنګ یې مو ته خیال نه هغه جنګ چې وړوکي وکړي محفوظ نه وي هغه جنګ چې کونډه وکړي محفوظ نه وي هغه جنګ چې ښځه وکړي محفوظ نه وي هغه جنګ چې مریض وکړي محفوظ نه وي هغه جنګ چې بېګناه کور وکړي محفوظ نه وي هغه جنګ چې هغه کې بدعتګاه محفوظ نه وي مو ته مسله کې مو ته فقه دا هم ښایي نه فقه الله نه درکوي مونږ دلته مذهب د یتیم دپاره نه د استعمال کړی چې مذهب کې د یتیم څه حق دی بالکل د خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته د یتیم دپاره څه حقوق کړي مونږ هغه قول په منبر باندې نه وي په جرګې کې نه وي په جنازې کې نه وي په جامع کې نه وي امو مسلک امو فقه امو مذهب مونږ ته د کونډې په باره کې سیایي مونږ ته د بوري په باره کې مو ته سیایي مو ته د غریب په باره کې سیایي مو ته د خپل پړوسن په باره کې مو مذهب مو ته څه ښایي چې تو پړوسي تو سره څومره حق دی که چیرې یو پړوسي د تو د عادت وجه نه هغه تو د بعض خلوق وجه نه ای تو نه لوړ شي تو نه وڅښتي یعنې تو ته هغه علاقه پرېږدی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک چې دغه سړی هلاک دی نو زه درته یم پړوسي خو هر څوک کېدلی شي تو سه هندویا کېدلی شي سیکیا کېدلی شي ورور دیا کېدلی شي پراده کېدلی شي خپل کېدلی شي هر رقم کېدلی شي خو دا خبرې مونږ مذهب دې دپاره نه استعمالو مونږ ته مذهب مونږ روزګار دپاره نه د استعمال کړی یاره زه بل چا سره روزګار کوم څنګه به کوم څومره ایمانداري به وکړې ښیم
روزګار کې به ملاوټ کوم کنه به کوم دروغ بیا هم کنه به کوم قسمونه به کې خو کنه خو دې لپاره مو مذهب استعمال نه مونږ مذهب دې لپاره استعمال کړی دی چلیاره کې بل چاته تکلیف جوړول دی به موږ نه مونږ مذهب دې لپاره څه ټیکاله خوړل لکه څنګه ته وګوي تو ته څنګه د وګي احساس کیږي آیا مو دې لپاره څه سره د څنګه کې پروت دی د څنګه کې نو سي دا به د مړی څه سره تی هول دې لپاره مو ته مذهب استعمال کړی دا دې استعمال کړ مو د بل سره تعلق د پر خپل مذهب نه د استعمال کړ خو تعلق د پر خو ځکه کله کوم د بل د پر څه د غلط د بل د پر د تبعید د بل د بعد پر بیا مونږ څه کو تر ځخه د پلاني مذهب نه بنيري خبره ده چې مونږ دلته د شي تشخیر غلط کوو مونږ کو ګورو مونږ د دنیا د ټولو نازمه هستی خیسته هستی مبارکه هستی خدای ته خواه هستی هغه د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ دغه امت یې مونږ یې چې نور د ټول هر څه پرېږده دا هر څه پرېږده دا پیر دی دا دی دا پلانا دی ته صرف ته هغې هستي ته ځان ورسوه ته هغه هستي متصف دی هغه نه قیمتي هستي چې هغه د یو ښځې خجاله په ځان باندې برداشت کوي څي بیا چې خجاله برداشت کوي څي بیا څه خجاله نه رشورېږي بیا یې پوښتنه کوي بیا هغه د هغې پوښتنې ته ورځي زه بل چا نه اخلاق زده کوم اخلاق دپاره دا کافي دی که نه سپریم لیډر خواندار اسلام ایمو ژوند د دغه نه سټاټېږي ایمو د ژوند اصول د دغه نه سټاټېږي د مو د ژوند د تېرونو سرچشمان دا دی چې یو کس رسي د حرم شریف کې په ویلوړې امتیازي کوي او د غیر مسلم دی و دا ورته یې څه ودرېږه که دا روم سره امتیازي وکړي او بیا ورته یې چې دا اوس صفا کړو او بیا په هغه په ښې طریقې راغوړي زه به چا نه زده کوم آخر زه به همدغه نه زده کوم که نه دا د مو سرچشمه دی دې ته یلی شي صنع دغه ته یلی شي طریقه دغه ته یلی شي رحمدلي مونږ ته دا چون ښایي مونږ دا یایو چې مونږ کوم شي نه جوړېږو مونږ کوم څه نه اجتماعي ته جوړېږو مونږ کوم شي نه علاقې ته ګټه ورکوو قوم ته ګټه ورکوو ملت ته ګټه ورکولی شو خاورې ته ګټه ورکولی شو ځناورو ته ګټه ورکولی شو هغه مونږ ته اسلام هر څه خیلی دی مونږ هغه پلو نه رسو مونږ بس یو شعر نیولی دی او په هغه باندې زه هم نه یم پوی مشر هم نه دی پوی مولا هم نه دی پوی په کوره که مونږ ټول پوی په کوره زه امر چی کوی ملک یې امر چی کوه مولا یې امر چی کوه په کوره زه شهید کېدلی ملک یې شهید کېدلی مولا یې شهید کېدلی مفتی یې شهید کېدلی هغه صاحب یې شهید کېدلی ذاکر صاحب یې شهید کېدلی سیاسي کوم ایمنې وه په کوره هغه هم شهید کېدلی ایم پی وه په کوره هغه هم شهید کېدلی دا د موتو علاقې کې څه افسران دي دا یې موتو مسلکو سره تعلق لري په کوره که ډي سي هغه وایي په کوره خپل ځوان یې رستولی سره ته کم از کم که زه د شهادت درجې ته ورسېږه د کوم پوجي ناست دی دا به هم د یو مسلک سره په کوره دې هم یو بچه رستولی په کوره کمانډر هم یو بچه رستولی په کوره هر یو سړی چې دلته مختلف فیلډونو کې دی مختلف عهدو باندې دی ولې هغه د جنت طلبګار نه دي ولې هغه د دغه شي خواهش نه دی پوی نه دي یا به پوهېږي نو زه یم چې دا بس یو رنګ دي څه رنګ ورکولی شي او دا رنګ وایي د مونږ د توبې ته مخامخ